السلام علیکم. نن درته یوه ښایسته خبره کومه، د ریل خبره ته کومه چې معاشره کې کوم څه چلیږي، کوم څه روان دي، نو په هغې کې به بیا خپل ککرۍ نه دا ځینې غمونه څنګه کوځئ. هر سړی په ټینشن کې دی که نه، نو چې کم ټینشن ستا په لاس کې دی او تا هغه کوزولی شي، ځان ترې خلاصولی شي، هغې دپاره به څه کې یو څه ضروري دي. زه به دې خبره وکړم، یو خبره ځان سره یاد ساتئ. ګوره دا غریبي او غربت نه دی، دا سړی ډېر زیات ذلیله کوي، سړی حیا ایمان خلاصوي. نو که زه دلته خبره وکړم، مثال کې طور ستاسو کور کې ستاسو ښځه ده، صحیح ده، او ته څه کول غواړې، څه کې، نو ګوره په ژوند کې به چېرته هم ښځې ته نه ویل چې یاره دا مثال کې دا موبایل یاره به ستا دی، او دا موبایل تا راواخیستو او بیا دې خرڅ کړو، نو 2.5 کاله به دا خبره دا ښځه په نوڼه ږدي. که ورته ووایي چې دا ګاډی ستا دی او بس دې خرڅ کړو، نو بیا به د 300 کاله دغه خبره په نوڼه ږدي. نو زه یم چې یو خو په خپل کور کې د هېڅ چا سره واد وعید مه کوئ چې بس دا شی ستا دی او ستا شو، دا شیونه به نه کوئ. ګوره مخکې سوچ کوه چې کوم څه ته کولی شي ستا په لاس کې دي، د هغې نه اخوا مه ځه، ځکه چې بیا دې کور وعدې مادې وکړې، نو ګوره بیا دې سبا سپینوي، خیر دې نشته. بله خبره دا ده ځکه چې دا ژوند او زندګي ده، نو بیا دې ګوره په ټماټر په خوراک ټایم کې خیر نه وي، د رزق په خاړه باندې هم خیر نه وي، چې کور ته ورځي سړی و چې کور ته ورغلی چې یاره بس لږ خوشحاله شو، چې لږ فرېش را فرېش شوې، خو چې کور ته ورغلی همدغه موټرسایکل او دغه موبایل د مخې تاویږي را تاویږي. موږ تاسو له پکار دي چې داسې قسمه واد وعید نه ځان وساتو چې کمې خبرې موږ سرته نشو رسولی. کنې ګوره په مخه به بشترې ګولګوی د کور به راوځئ، ځکه د غربت چپې دونه خطرناک، دونه سنګینې چې قرضدار دی هم بیا نه معاف کوي، په لارو کوڅو کې بېعزته کوي، شرموي دي. نو د هغو له به هم ټایم نه ورکوي چې بس یاره دا قرض دی، دا به زه تاله په دې 10 تاریخ درکوم، ټایم به چا بیخي نه ورکوي. که ټایم دې ورته ورکړو، ستا ټایم د روپۍ نه وي، نو بس بیا خو به ته خبرې کوي. نو خو هسې را چې د چا څه به واد وعید بیخي نه کوئ، دا خو ځان ذهن کې کېږدوئ، د هېڅ چا څه به څه خبرې واد وعید نه کوئ، بس چا نیټه مه ورکوئ چې یار بس به تاله دې در خامخا درکوم. یعنې ګوره بیا مسله خراب وي، قصه ګډه وډئ. الله تعالی دې موږ ټول د غربت تجربونه او خپل امن و امان کې وساتي. که څه خبرې مو خوښې شوي، دا چینل ته لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ، او کله کله به د خندا خبرې کوو، کله کله به د غم خبرې کوو، مختلف چې کوم څه ټرینډ کې راځي انشاءالله په هغې به خبره اتره کوو. د خیر څه ما دې ګوډې خبرې دي، که ویډیو نه خوښېږي نو د مخې څخه سکیپ کوئ او اړوئ، صحیح ده. وما علینا الا البلاغ.